مې پلانه چې په کومه رسته په جړه مارو سره کې زه ټوله رس خپایم لکه مې بچې په دې نه جاړم په دې جاړم چې زه خو ډېر رجس فقیر یم لکه زه خو د خپل ځان ته پوه نه شم کولی سبا به ستا په پاکستان کې غریب سړي ته انصاف نه میلاویږي وریا مې زه به ستا ته پوه سبا څوکم لکه جی نو ډېرې بدې ورځې نه به لکه جي دا لکه ټیک بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو احتشام الحق یم موجود دلته کې تورو قاسم کې یم تاسو په سوشل میډیا باندې لیدلی د کاکاجي لورکې وه هغې سره امجد به ویډیو کړې وه هغه ماشاءالله ډېره زیاته وایرل شوه پې باندې بیا څه کسانو تنقیدونه چالو مطلب زمونږ د امداد دی چې داسې هر قسم څومره غریبانان زمونږ پښتانه خویندې رونه څومره غریبانان دي که چا دوی سره امداد وکړو نو انشاءالله زمونږ هم په دې سوا کې وایي صحیح دي دپاره مونږ رالو کاکا سره به خبرې کوو د کاکا د درد به اورو یو مو د 2-3 ورځو نه په دې میډیا باندې چلیږي نو آیا چا در سره امداد په دې 2 ورځو کې وکړو که نه د ګول پرځي دا واقعیا دغه شوی ده لکه جی چلیږي چې د امجد به یې مونږ لکه مې پیسې راکړي جي لکه او زمونږ خو داسې نه څه اکاونټ شته نه مو څه داسې دغه خو پرونه ته چا په نمبر باندې دغه کولو کو په ټرینر باندې راته راځي پیسې دغه کولو کو جي او پرونه داسې جي خلکو لکه رنګونه دغه کړي دي لکه پوه شوې او جي 100 روپۍ خو لکه جي را سره خلکو دغه وکړو جي لکه جي ماشه او دا کور مو خپل دی که پردی دی دا راته ووایه جي دا جي پردی دی جي دا کور پردی دی جي نو دا زندگی سخته نه ده دلته کې سخته خو ډېره ده جي لږه نه خو بس الله مو د هغه ځای سختۍ نه وساتي جي چې کوم ځای دا مو خواهش دی چې جي لکه مر خو د هر چا سره دی مو که الله پاک د بچو له خپل د سر سورې ورکړو د دې کور د خرڅ خبره هم شریږي لکه نو زه بعضې وخت ډېر پریشان هم شم شعر لکه دا کور خرڅ شو لکه نو الله به مې نور څه ثواب کړي نور څه خو بیا هم په ظاهره د انسان په زړه کې غم وي چې لکه خدای پاک په کم طرف په دغه کېږم لکه دا بچي به کم خوا ګرځوم لکه باران دی توپان دی دغه دی لکه یوه خبره ده پوه شو جي نو بس الله له مو دغه زارۍ دي ځي نو ګورئ رونو کاکا سره ویډیو چې کومه ده که نه نو را روانه روجه د خپل خیرات زکات کې څه ناڅه حصه دی سره وباسي چې زمونږ د دې ویډیو داسې نور رونو چې کومه ویډیوګانې کړي دی سره د هغې د وجې دی الله تعالی د خپل کور مالک کی نو هر یو ورور ته پکار دی چې د چا وس کېږي 10 روپۍ ولا ایزي پیسه کې راچوي چا څونه وس کېږي او داسې نور چې څومره غریبانان دي هغوی سره دغه شان امداد وکوي نو دې سره به د هغوی غریبانانو زندگی به بدلیږي انشاءالله او چا وس نه کېږي نو کم از کم د هر چا دا وس کېږي چې دا ویډیو ویني نو مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کوئ چې دا سره څه ناڅه امداد په دې کور کې مو دا کمرې څو دي دا یو کمره ده جي دا سامان پکې د دې کور د دې مالک دی زما پکې صرف دا 2 کټه دي جي لکه دا چا کور کې چې مونږ پاتې کېږو دا سامان ټول جي د هغه دی لکه جي خپله پنډه کې پاتې کېږي جي دا ټول سامان دغه دا ټول سامان دغه دی زما پکې دا 2 کټه دي او دا 2 صندوقه دي شاید دا واړه چې ښکاري جي لکه جي ماشومان ټول په یو ځای باندې پاتې کېږي او دومره سخته زندگی ده او دلته کې راځي خلک د دوی په هغه ویډیوګانو باندې تنقیدونه کوي کاکا دا دوايانې د چا دي دا جي څه زما دي دا ماشوم هم بیماره وه بل 5 کالو ماشوم دی زیدن نو بار کېږي جي هغه هم بیماره ده بل مشر هلک چې دی نو دی خو دی بیمار لکه ده خو د جټکې بیماري ده تاسو ولیدو میلاو شو سره بار ختم دی لکه دا زمونږ د جومات استاد پاک رسېدلی دی نن د هغه په دغه کې دغه دی نو دغه ورته استاد جي ولا دغه ورکړی نو جومات کې جي لکه هغه او هغه بیمار دی د جټکې باندې اتم کې په سکول هم پرېښودو جي لکه په ترجمه باندې اوس قرآن وایي جي لکه کاکا کو خلکو در سره امداد وکړو نو د لور به بیا هلته کې سپینانو خرڅولو ته لیږئ او که نه یاره جي اوس هم د ایمان دی او بیا هم د ایمان دی او بیا هم دغه خبره وایي چې الله پاک انسان پیدا کړي نو څه خو به کوې که نه بېشکه چې رزق خو لکه د تارې خو پکې د بر نه نه اچولی چې تارې یوې خولې ته راغورځوي ایله واله او محنت چې دی دا شرط ګرځولی الله پاک په دې زمونږ ایمان نو لکه دغه خبره چې والله چې دا به د کوره وتله که نو ما به دې راول داسې وکتله نو ما به ډېر داسې دې مې پلانه چې په کومه رسته په جړه مارو سره کې زه ټوله رس خپایم لکه مې بچې په دې نه جاړم په دې جاړم چې زه خو ډېر رجس فقیر یم لکه زه خو د خپل ځان ته پوه نه شم کولی سبا به ستا په پاکستان کې غریب سړي ته انصاف نه میلاویږي وریا نو مې زه به ستا ته پوه سبا څوکم لکه جي نو ډېرې بدې ورځې نه به لکه جي دا لکه ټیک ته
مونږ دا دومره سخت او دغه مو تېره کړه لکه دې دپاره زه دا نه ویم لکه زما دا بچی سم دی لګیا دی ستاسو د مخې لکه پوه شوې خو ما چې ما هم ټول عمر سپېلني خرڅ کړه سبا د دې هم سپېلنو د پنډو کې پسې نو زمونږ د ژوند څه دغه نو زما دې بچی دا دغه وکړو چې پلاره مونږ به سخته تېرو خو چې زما دا وروڼه په خپلو خپو باندې ودرېږي لکه پوه شوې په شرع کې شرم نشته دی غلا مه کوه زنا مه کوه پوه شوې سوال مه کوه باقي حق حلال محنت کې په دې کې شرم نشته که مونږ سپېلني خرڅ کړي کوپڼۍ خرڅ کړي مسواکونه خرڅ کړي دي په دغه ځای کې ډېرو خلکو لیدلي وو ناس پاس وي پوه شوې هسې څوک راغلي چې اصل چا زر چا 1500 راکړي پوه شوې په هغې دغه نه وي لکه پوه شوې خو لکه دغه خبرو نه مو ځان ساتلی چې د کمې خبرې په شرع کې دغه نشته لکه پوه شوې په شرع کې جایز نه دی لکه دغې خبرو نه مو ځان ساتلی چې لکه او باقي دغه هلک بیمار دی او په ترجمه باندې قرآن وایي او دا هلک بل ماشوم چې دی حفظ کوي له خیره سره چې نو مونږ وایو چې مونږ سخته تېره کړو انشاءالله تعالی نو کېدای شي زمونږ دا سخته الله پاک که سبا حق ته اخلاصي خو نشته کلو نفس ذایقة الموت نو زه دومره چې زمونږ دا بچي به هغه دوا کې خو مویه ساتي چې ګینې پلار را باندې د دنیا خو هغه پرېږدي خو د قرآن دا سبق خو چې هر بچي ته په کار دی په خپل بچي باندې وجي لګي بالکل جی زمونږ دا خور چې ده نو ماشاءالله دا اوس غټ هم ده نو چې دی داسې په ویډیوګانو کې دی راولي لکه څنګه تاسو زما ورور وي چې مونږ یې ګورو دا خلک چې کم دي که نه راځي د خپل مزو دپاره ویډیوګانو چلولو دپاره که نه دې دپاره راځي نو ګوره دا نامناسب ده دې خور ته چې تاسو څونه عزت ورکولی شي نو ورکوي وله چې د دې د زندګي الله تعالی بدله کړي د ستاسو په دې ویډیو سره که نه نو هغه ثواب کې به تاسو شریک کوي نه دا نه چې دی سره لکه څنګه تاسو خبرو که جواد به دی سره امداد وکړو نو بل رور رالو په باندې تنقید وکړو نو دا کار ډېر زیات غلط دی او په غلط انداز دی دا نو کول پکار ولې چې دا خورکې به سبا ورځې د چا کور ته ځي او د دې د ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې چلیږي نو دا ډېره هغه کمزورې خبره لګي دا باندې تاسو څه میسج بس دغه میسج ورکوم ولجي چې لکه د خدای په خاطر باندې لکه بس چې شو خو هسې مو شو لکه پوه شو جي لکه او دا خبره خو لکه چې داسې قسم دغه نور نه کړي لکه پوه شو یو کار سم یو وي رښتیا یو وي دروغ لکه دروغ پټېږي نه او دروغ رښتیا کېږي نه رښتیا یو دروغ لکه جي لکه او نو بس هر انسان دی په زړه کې دا سوچ وکړي چې ګورې دغه خبره څه کوې هغه به رهی نو بس زما د سلو خبرو یو خبره دغه ده چې لکه څنګه زما بچی له وکته همدغه شان به که د هغه ګوره 100 کاله پس دې ولینې خو هغه به د هغه نه وځي لکه په دې زما ایمان دی لکه تاسو یو خبره وسوکه چې یو کس تو زما لور تنقید کې راوسته نو هغې له څه میسج ورکوئ تاسو په ګوټ کې د هغې تصویر لګول ګوره ښه میسج ورکوئ جی بېکامو یو ویډیو دغه په موبایل باندې هم دغه کوله لکه پوه شوې نو هغې دا ویل چې لکه دا به یې امجد به یې دا ښه نه دي کړی لکه او دا ماشوم یې دغه کړی ده لکه یې لکه ته خو خپله اول خو ته خپل د نبي کریم صلی الله وسلم سنت پرېږده لکه پوه شوې او بیا ته په هغه باندې وروسته بیا تنقید وکړه لکه پوه شوې دغه خبره چې پته یې کوم ځای نه راغلې کوم ځای کې خبرې کوې صفا خبره ښیي لکه زه په چا دغه نه کومه زه چا د خپو خور یم نه یم لکه خو نه لکه داسې قسم خبره نه کول پکار لکه پوه شو رونو تاسو کاکا نور کو درده وه نو بیا به زمونږ نه برداشت نه راځي دی نه به برداشت نه راځي خو دې ده کې دا ویډیو راټولومه او صرف په دې مقصد باندې مونږ رالو چې ګورئ څومره بل ته عزت ورکوي الله به تاسو له عزت درکوي نو یو شوه دغه خبره دویمه خبره دا ده که نه جي چې ویډیوګانې شیر کولو نه مخکې دی سره امداد وکوئ شیر کولو ضرورت نشته 2000 ویوز پکار دي خو اخلاص والا ویوز پکار دي چې دی سره امداد وکړي د دی زندگی بدله شي او دغه شان یو میسج درته درکومه ډېره غټه میاشت بزرګه میاشت را روانه ده په کال کې دې میاشت ته مونږ ډېر زیات انتظار کوو خپل هر یو کس تقریبا 90% خلک چې کوم دي نو په دې رمضان کې خپل زکات خیرات ورکوي نورونو دغه شان څومره چې غریبانان تاسو له ښکاري کو زمونږ دا کاکا دی او که دغه شان نور دی نو یې سره امداد وکړئ دا کاکا نمبر به تاسو له انشاءالله په سکرین باندې ښکاري پیسې پیسه ورسره تاسو رابطه کولی شئ او چې کوم رونه سوشل میډیا والا زما رونه دا ویډیو ګوري نو کم از کم دی سره کو ویډیو هم کوئ نو دا خوراکې ځان سره ویډیو کې مه راولئ ځکه چې دی له تاسو څونه عزت ورکوي نو ښه ده ځکه د دې سبا د زندګي هغه دې ویډیو د وجې کمزوري کیدی شي نو دې سره ستاسو ورور احتشام الحق تاسو نه اجازه غواړي د الله په امان